چانا مور و پلار خپه دي مور و پلار خفګان دروازه چې چا کولاو کړې ده د رب دروازې ورته بند دي او څومره خلکو نه په 2-3 روپو مور و پلار خپه دي په ځمکه باندې څومره خپه دي پلار ده یا مور ده یو انګور سره زیاته مینه ده یو زوی سره زیاته مینه ده دا چاچ سره چې ډیره مینه نشته نو دا د پلار دپاره تربور جوړ شوی دی ولې دا خو د خدای پاک تقسیم دی ولې یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام سره ډیره مینه نه وه هغې مینې هغه نورونه کوم ځای ته ورسول په کومو امتحاناتو بلاګانو کې مبتلا شول یوسف علیه السلام واپس سردار شو یوسف علیه السلام واپس بادشاه شو یوسف علیه السلام ته نبوت ملاو شو حفیظ علیم مقام ورته ملاو شو وزارتونه ورته ملاو شول ولې د خپل والد منظور نظر دا خو په کور کې راځي چاته به یو بچی ډېر ګران وي چاته به 2 بچي ګران وي چاته به ټول زیات ګران وي خو لیکن حضور فرمایي په ساده او په لنډو الفاظو کې چې چا نه مور او پلار خفه دي 15 په شپه باندې بخنه عام ده خو دغه مور او پلار چې د چا نه خفه وي هغې ته بخنه نه میلاویږي او بیا عرض کول غواړم که چېرې چا نه د چا نه مور او پلار خفه تلي دي لکه څنګه حضور مبارک 15 په شپه باندې قبرستان ته تللی او دعا یې فرمایلې وه شارحین د حدیث لیکي چې په دغې شپه باندې یا په دې ورځ باندې د مور او پلار قبر له لاړ شه صدقه پسې وکړه مور او پلار در نه یا خفه تړلي یا دواړه یا یو خفه تلی قبر له لاړ شه په دې شپه باندې صدقاتو اهتمام وکړه د مور او د پلار چې کم دوستان دي هغوی ته لږه سالن مالن روټۍ څه فروټ وغیره څه وس کېږي هغوی ته یې ورولېږه حدیث مبارک کې راځي چې څوک د پلار او مور سره وفات شو سره ښېګړه کړل غواړي د مور او پلار دوستانو سره د بچي ښه تعلق وساتي خو لیکن که چېرې چا پلار مور ژوندي دي یا وفات یو بیا هم راضي کول نه غواړي رب فرمایي 15 په شپه بخنه نشته او نه دعا قبلیږي